इस वक्त मैं तन्ना फार्म की चौकी के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ अब से कुछ देर पहले दहशतगर्दों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, जिसमें बारूदी मवाद चौकी के ऊपर फेंका गया है, जिसमें 2 पुलिस एहलकार और 6 सिविलियन शामिल हैं, जिनको LRH में मुंतकिल कर दिया गया। इसी तरह बात की जाए सिक्योरिटी की और रेस्क्यू के इलाज, रेस्क्यू की टीम और पुलिस बर वक्त पहुँच गई है, जिन्होंने एक सर्च ऑपरेशन शुरू कर लिया है और पुलिस के मुताबिक के अब तहकीकात शुरू कर दी गई है। हमारे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं, तो आइए इनसे गुफ्तगू करते और तफसीलात जानते हैं। زمان زکریا د شاته اوسمه دا چوکۍ چې کومه ده د کوم دوه پکې زخمیان شو، دا ډېر عاجزانان کسان دي او ډېر هیلپ والا کسانو، د عوامو سره هیلپ ډېر زیات کوي. راجا استادو چې هغه موبایل چلولو، بل اجاز خانو هغه د صوبۍ وو، دواړه زمان نږدې د سیولو کورونه. زه CCPO صاحب ته او فرحان صاحب ته دا وایم چې د دې کوم ترناف چوکۍ والا یو موبایل ده، د مهرباني وکړئ یو موبایل داسې نه ورکړه، دا ډېر زوړ موبایل ده، بیخي حلقه ورسره زیاته ده او نبري کمه ده. نو زه CCPO صاحب فرحان صاحب ته بیا دا یو ریکویسټ کوم چې دې ترناف ته موبایل ښایسته ورکړي، نوه موبایل په دې چې حلقه ورسره ډېره زیاته ده، جګړه نه ونه څه دا ټول ترناف د دې سره ده، او بل نبري ورته لږه زیاته کړي. دلته چې کوم ښه شټاپ ته، ډېر ښایسته شټاپ ته، خلک ونه خوشحال دي. کاشف محرر ده، همداسې کنور دي او کاشف ډېر ښه کارونه کوي، دلته ونه خلک خوشحال دي، اخلاق یې چې وکسي. بیا هم زه CCPO صاحب ته یو وایم چې دې چوکۍ چې کوم موبایل ده، مهرباني وکړئ ورته موبایل چینج کا، ډېر زوړ ګاډه دی. او بل لږ نبري ورکړه. د کوم کسان پکې زخمیان شو، راجا استاد دا ډېر مخکینی ده دلته، او بل اجاز خان دا د صوبۍ ولیا. زه دا یو ریکویسټ کوم CCPO صاحب نه چې دې ته ګاډه هم چینج کړي دې چوکۍ ته، او نبري ورته هم لږ زیات کړي.